چاغي کله ودشول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودشو په دغه وخت کې جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر شو او هغه ورته او فرمایل چې اې د الله رسوله ان الله يقرأك السلام ويدعوك الله رب العزت جل وعلا در باندې السلام وای او دعوت در لدرکې الله رب العزت جل وعلا خپل طرف ته تاسو غواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر خوشاله شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالات بدل شو هغه غم ته ختم شو هغه تکلیف ته ختم شو ظاهری خبره ده چې انسان تخپل یو محبوب اعلان کی چراشا زد ځان طرف ته غواړم انسان الله رب العزت جل وعلا خالق او الله چې الله وای دا زمان محبوب دی دا زمان نیازبین دی نو الله رب العزت د طرف نه پیغام ورته راغی نبی علیہ السلام ډیر خوشاله شو حضرت جبرائیل علیہ السلام ته د سلام جواب ورکړ بیا ورته جبرائیل علیہ السلام فرمایي چې اے محبوبا ان ربک یشتاق الیک اے محبوبا الله رب العزت جل وعلا مشتاق دے د دې خبره چې رب در سره بالمشافه ملاقات کی رب در سره ستاره تندی پسترګو باندې تعالی خپل دیدار در کی رب کائنات جل وعلا ناز او د نظر خبره در سره وکي محبوبه ته تکلیف رسیدلې ده زړه د غم جن شوه ده ستاسو د سترګو نه اوخ کتلې دي ستاسو بدن تکلیف تو رسیدو رب کائنات جل وعلا فرمای زما محبوب غم جن شوه ده زما محبوب غم جن شوه ده زما محبوب پریشان شوه ده رویلې مالا زما درگاه ته راولې مال راولې زخپل محبوب سره ملاقات کوما ز مشتاق یما چې زخپل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ز خوشاله کما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه خبره و چې ورسیدا په دې دوران کې فرشتي راغللې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سینه مبارک اوسیرلا د مبارک نه چکم د نظر مبارک رويست هغه د جنت یو تشت راغلې دي او د جنت یو لوی غوري چې څنګه موږ د سینې دا او د سینې گول وی او دغه رنګ یو لوی سینې او یو گول تشت د جنت نه راغلې دي هغه سره د ابي زمزم وبدي فرشتي راغلې مبارک زړه مبارک سینه مبارک سیر کړه دغه سینه مبارک رويستله هغه مبارک زړه د ابي زمزم په بو باندې او وینځلو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په خپل ځای باندې واپس کیغستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دریزل چې کم دینو سینه مبارکه دا چاک شوی وا او دریزل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک زړه چې کم دغه وینځل شوی وو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا معشوم وو لا بچپن کې وو لا د او اتو کالو وو یا د شپږو کالو یا د لسو کالو روایت پدې کې مختلف دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل رور سره او خپل خور سره لوبي کولې او داغه خور په منډه حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها تراغلا چراش ابي سخلق راغلی دي او زما روري رونی وو غیر سملولو هغه سینه مبارک سری کړه او هغه مبارک زړه راويسته د بهر حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها مبارکه په منډه لاړه چې وی قتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحیح سلامت خدای مبارک په سینه باندې لکه څنګه چې اپریشن شوی وي او د انسان د زړه سری شوی وي داسې ترنامي مبارک پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغ مبارک موجود نو یو هغه وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینه مبارک سری شوی داغي حکمت دا بیانای چې دا د دې د پاره شوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د نوجوانه د الکوانه چې کوم نفسانی خواهشات وي او کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه چې انسان زړه ورته مایل کیږي هغه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول چې کوم دغه ته الله تبارک وتعالى وستو نو بیا دویم چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بغار حرا کې چې کله اقرا بسم ربک الذی خلق چې کله دا آیات را نازلې دو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ذمہواری د نبوت ورکړل کېدا رسالت تاج ور پسر کېدو د نبوت سحره ورتا چولا چې کله رهبر د دنیا جوړولو چې کله د دنیا د ملائکه امام جوړولو د انبیو امام جوړولو او کله ورته د نبوت دغه لوی ذمہواری الله ورکولا د غار حرا پاغه مې دغه په غار کې نو فرشتي راغلي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک زړه راويست او هغه د ابي زمزم او باندې وینځلو د پاره د دې چې د نبوت دا چې کم طاقت دی رعب دی دبدبه دا کم قران دی دا انتهایی سخت او انتهایی زیات وزنی دی چې دا طاقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کې پیدا شي